و عمران خان IMF ته خط لیکلی چې پاکستان ته قرض مه ورکوه او د په دې باندې ما ډېر ایجوکیټډ او ډېر نامې ګرامي صحافیانو کتل چې دا خبره کوي چې عمران خان IMF ته خط لیکلی چې پاکستان ته قرض مه ورکوه او وایي عمران خان د پاکستان دشمن دی، د پاکستان د ادارو دشمن دی او عمران خان وایي نه غواړي چې پاکستان ترقي وکړي. نو عمران خان په دغه خط کې IMF له څه لیکلي در سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم او عمران خان د IMF په دغه خط کې څه لیکلي دي نو دا عمران خان ته نه بلکې دا ما تعالی هم پکارو چې مونږ هم IMF ته خط لیکلی وي، مونږ هم IMF ته ریکویسټ کړی وي چې ته پهله دا کار داسې وکړه نو پاکستان ته قرضه ورکړه. اوس عمران خان IMF ته څه ویلي په خط باندې خبره کوو، اینه پس نور هم څه اهم خبرې دي چې د ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. IMF ته عمران خان لیکلي په خط کې چې ته پاکستان ته اوس قرضه ورکړې نو هغې نه مخکې ته د الیکشن آډټ وکړه، مطلب د الیکشن معلومات وکړه چې دا فیر طریقې سره شوی دی که نه او 100% مه کوو، صرف وایي 30% د الیکشن آډټ وکړه. 30% ډېر کم دی، مطلب 100% ته د الیکشن آډټ مه کوو، صرف یو 30% وکړه. هغې نه پس چې ته شور شي چې او چې پاکستان کې الیکشن فیر شوی دی نو هغې نه پس ته پاکستان ته قرضه ورکړه. دا ولا عمران خان په خپل خط کې لیکلي دي. اوس ډېر صحافیان دا خبره هم کوي چې دا د الیکشن په آډټ کې د IMF څه کار دی. نو د IMF کار خو پکې ځکه شته د الیکشن په آډټ کې ځکه IMF چې یو ملک ته قرضه ورکوي نو د هغې خپل رولز اینډ ریګولیشن وي، هغه ملک له قرضه ورکوي چې هغه رولز باندې هغه ملک پوره اتراویږي. لکه درې پکې درله اهم زه خبرې کوم چې دغه درې خبرې IMF په ملک کې ګوري نو هغه ملک ته له قرضه ورکوي. یو پکې دا خبره ګوري چې ګډ گورننس، مطلب دغه ملک کې چې کوم حکومتي نظام دی هغه ښه طریقې سره روان دی که نه. بل کرپشن پکې ګوري چې په دغه ملک کې کرپشن 0% دی. او درېیمه خبره چې کوم کېږي رولز آف لا، مطلب په دغه ملک کې چې کوم قوانین دی کوم آئین دی فالو کېږي که نه. دا درې غټې خبرې، نورې هم د دنیا خبرې دي خو دا درې خبرې دي. درېو خبرو نه له زه ثابتوم چې د IMF د الیکشن په آډټ کې کار شته دی. اوس ګډ گورننس هغه دی چې یو سړی په فیر طریقې سره په هانسټۍ باندې الیکشن وګټي او راشي په کرسۍ باندې کینو دی له ویلی شي ګډ گورننس. نو هغه الریډي تاسو له معلومه ده. نو که چېرې د موږ په ملک باندې دا کم حکومت امپلیمنټ کیږي او دا په داندلي باندې شوي نو د IMF ړومبنی کم شرط دی هغه رستا کراس شو. د IMF په ړومبني شرط کې د ستا ملک پوره نه درېږي. بیا کرپشن، اوس که په الیکشن کې د ستا داندلي شوي دی از آلسو ټایپ آف کرپشن، دا هم د کرپشن یو قسم دی. نو بیا دویم چې کوم د IMF هغه کم رولز دي هغه هم د ستا ملک نه فالو کوي. بیا دریم چې کوم دی رولز آف لا رستا په ملک کې نه اپلای کیږي، مطلب نه امپلیمنٹ کیږي. د عوامو د منډیټ خیال نشي ساتلی کېدی. عوامو اوټ فلاني کس له ورکړی او تا فلانی کس رامخکې کو په ملک ته کېنولو نو دا د عوامو د منډیټ خیال نشي ساتلی کېږي. دا رستا د ملک رولز آف لا خلاف دی. نو بیا دې ځکه لکه مطلب IMF ته پکار دی چې هغه آډټ وکړي او IMF اوس لکه IMF په خپله نه راځي چې آډټ کوي. په پاکستان کې داسې ادارې دي چې د الیکشن آډټ کوي. کې یو غټه اداره چې کومه ده فري اینډ فیر الیکشن اتارټي ده چې هغوی د الیکشن حوالې سره اپډیټ لري، د الیکشن حوالې سره هغوی سره پوره کمپلیټ انفارمیشن ویجي. نو عمران خان په دغه خط کې IMF له دا ویلي چې ته صرف د الیکشن آډټ وکړه. نو دا د IMF مطلب رولز اینډ ریګولیشن کې راځي چې هغه د ملک حوالې سره څه معلومات یې ټاکئ نو اله قرضه ورکوي. نو اوس عمران خان ولې دا ولې ویلي دي چې مطلب ته پهله د الیکشن آډټ وکړه او دا ما تعالی ولې پکار وه. دا ما تعالی هم ځکه پکار وه که نه چې کله IMF دا د موږ ملک له 24 قرضه به شي چې IMF ورکوي. 24 قرضه او دا قرضه چې کوم ده بیا سود سمیت واپس کیږي. نو سود سمیت چې واپس کیږي نو دا زما او د ستا د وینې نوزجي دا په موږ باندې ګراني راشي. IMF چې کله هم ملک له قرضه ورکوي نو ول خپل رولز اینډ ریګولیشن کیږي وروره چې دا قرضه درله درکومه په ملک کې به د پټرول په دې ریټ وي، ډیزل به د په دې ریټ وي، CNG به د په دې ریټ وي، اشیای خودنوش چې کوم دی به د په دې ریټ نو چې دا هر څه ګرانیږي نو خو زما او د ستا په ټیکسونو باندې زما او د ستا نه دغه وینوځي نو هغه بیا مطلب چې کوم IMF له قرضه واپس کیږي سود سمیت نو خو په مونږ باندې ګراني راځي که نه. نو ما ورته هم پکار دی چې راپاسو چې IMF له ووایي وروره ته زموږ ملک له قرضې ورکې. زموږ په ملک کې ادارې روس تر وده PIA کم سر له لاړه، ریلوې کم ځي له کم ځي نه کم ځي له لاړو، ټولې ادارې تاسو کوئ دا خو روس تر وده خرابېږي نو بیا د قرضې څه ضرورت دی. لکه ما ورته هم پکار دی که نه ځکه دا قرضه خو ما ورته بیا زموږ په پیسو باندې د عوامو له ټیکس په پیسو باندې غریب عوام نه ټیکس وزي، غریب عوام له اشیای خودنوش د خوراک څیزونه دال چڼې هغه چې کم لو کیټګري والا خوراک یې هم زموږ په ملک کې ګران شي. نو غریب مطلب د غریب په ټیکس باندې دغه پیسه چې کوم دی IMF له واپس کیږي او بیا زموږ په ملک کې ادارې ترقي نه کوي نو بیا را قرض ځي کم خوا. لکه دا ما ورته هم پکار دی صرف عمران خان ته نه، دا زما او د ستا هم یو فرض جوړېږي چې راپاسو موږ IMF ته ووایو چې وروره ته زموږ ملک له قرضه ورکوې او زموږ ملک ورو ورو ښکته روان دی، ته زموږ د
د ملک اډیټ کوه هغې نه پس ته قرضه ورکوه. نور دې نه علاوه که تاسو وګورئ زموږ په ملک کې نن سبا موږ وګورو د انټرنیټ دور دی، زموږ په ملک کې امیزون نشته، زموږ په ملک کې فیسبوک مونټایزیشن نشته، زموږ په ملک کې د یوټیوب دغه رنګ حال، زموږ په ملک کې آنلاین څومره هم پلیټفارمز نشته. که موږ خوا کې ځان سره ګاونډی ملک وګورو نو پای کې د یوټیوب افیس هم شته، امیزون پکې هم شته، فیسبوک مونټایزیشن پکې هم شته. ولې پکې هلته ولې شته دلته ولې نشته؟ د هغوی چې په کومه هوا کې ساه خلي کې مونږ مخلو که نه هغوی څه مطلب د لاهور کې چې لاهور تاسو واګه باډر لاړ شئ نو انډیا ته ټول ښکاري. نو دومره لرې ملک هم مونږ نه دی، زمونږ ګاونډی ملک دی چې کوم هوا کې ساه خلي هغه هوا کې مونږ هم ساه خلو. ولې مونږ نه دومره ترقي کوي؟ او زمونږ ملک ولې چې د IMF نه 24 قرضه خلي او هغه ترقي نه کوي؟ نو دا هم د یو سوچ خبره ده. نو IMF ته چې کوم عمران خان خط لیکلی خبره دا غزینه روانه شوه، خبرې پکې مونږ ډېرې وکړې خو دا قیمتي خبرې دي چې دا خپله ما په دې باندې ریسرچ وکړو او څه خبرې مې راټولې کړې تاسو له مې وکړې او دا بالکل پکار ده ځکه د ملک ترقي مونږ خو IMF نه قرضه په دې وجه اخلو زموږ ملک ترقي وکړي، زموږ مقصد هم دغه دی. خو بیا هم چې قرضې راځي حکمرانان یې خوري، عیاشیانې پې کوي، بهر ملکونو کې پې بزنسونه او بهر ملکونو کې د هغوی فلیټونه او بهر ملکونو کې د هغوی پلازې جوړېږي او پاکستان ورځ تر ورځه ښکته ځي. نو بیا داسې قرضې نه څه مطلب چې بیا هغه قرضه سود سمیت د پاکستان غریب عوام نه د هغوی د سرمنې نه وځي. نو دا څه هم اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.